إلى الله إلى الله إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. زما محترمو، مخکې درس کې مونږ فضائل د صدقې ذکر کړل، فواید د صدقې مونږ ذکر کړل چې رب العالمین څونه فضیلتونه د صدقې دپاره ذکر کړي دي، څونه فواید ذکر شوي دي چې په هغې کې انسان ګناه ختمیږي، د انسان نه مصیبت لرې کېږي، د انسان د جهنم د اور نه بچ کېږي. دا فوایدو. اوس راځو دې خبرې ته چې زمونږ صحابه کرامو سیرت وګورو، زمونږ د سلف الصالحینو خبرې وګورو، د هغو سیرت وګورو چې هغو څنګه دې صدقې طرف ته رامخکې والی کړی دی، دې صدقې طرف ته ځان وررسولی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې حکم وکړو، امر به یې وکړو، نو دا صحابه به په منډه تلل. دا څه دپاره زما محترمو؟ دا دې خبرې دپاره، دا مونږ ته یو نصیحت دی، دا مونږ ته یو وعظ او نصیحت دی چې ای بنده، ای مسلمانه، ای د الله رب العالمین بنده، ای د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی، دې خبرې طرف ته راشه، دې خبرې ته توجه وکړه، ته هم صدقه ورکړه، د الله رب العالمین رضا حاصله کړه، د الله رب العالمین خوشنودي حاصله کړه چې الله رب العالمین دې مل شي او الله رب العالمین درته نور زیات فواید درکړي او الله رب العالمین د جهنم نه بچ کړي. نو راځئ د دې صحابو سیرت تاسو وګورئ چې عمر رضی الله عنه هغه خپله فرمایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبوک په غزا کې اعلان وکړو د انفاق او د صدقې، هغه دا وویلې چې یاره نن به زه د ابوبکر رضی الله عنه نه مخکې کېږم. لاړو کور ته او خپل نیم ټول مال راجمع کو، هغه په منځ نیم کو، نیمې رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله راوړو او نیمې کور کې پرېښوستو. هلته ابوبکر صدیق رضی الله عنه څه وکړه؟ هغه لاړو کور ته او چې څونه مالو ټول یې راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله. او دلته عمر رضی الله عنه ډېر خوشحاله دی چې یاره نن به د ابوبکر رضی الله عنه نه به زه سبقه توړمه په صدقه کې، په یو نیک کار کې به زه د ابوبکر نه مخکې کېږم. نو چې کله عمر رضی الله عنه خپل مال راوړو، هلته ابوبکر رضی الله عنه را روان دی، خپله صدقه او خپل مال یې راوړی دی. نو تپوس کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر رضی الله عنه نه چې ابوبکر کور کې دې څه پرېښي دي که نه؟ ټول هر څه دې راوړل. هغه وایي د الله رسوله ما ټول هر څه مې راوړل، فقط د الله رب العالمین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت مې هلته پرېښی دی. عمر رضی الله عنه نه تپوس کوي چې ای عمر رضی الله عنه تا څه شی راوړه؟ هغه ورته وایي چې د الله رسوله صلی الله علیه وسلم چې ما نیم مال راوړی، نیم مې کور پرېښی، نیم مې تاله راوړو، خو ما دا اراده وه چې نن به زه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه په دې عمل کې مخکې کېږم، خو د ابوبکر رضی الله عنه نه څوک نشي مخکې کېدی، ځکه هغه د نیکۍ طرف ته ډېر مخکې والی کوي. او دې صحابو ته وګورئ زما محترم، خپل منځ کې څونه مسابقې کوي، څونه جدوجهد کوي، څونه کوشش کوي چې نن زه دنه مخکې شمه، زه دنه مخکې شمه. همدغه صحابه دي، د نیکیو طرف ته دومره شوق لري، د الله رب العالمین یره د دې زړونو کې دومره ناسته ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې به چې ناستو نو یو رنګې حالات به و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجلس نه به پاڅېدل نو بل رنګې حالات به شول. نو په زړه کې به سوچ راغی چې یاره مونږ منافقین شو چې د رسول الله مجلس کې ناست یو صلی الله علیه وسلم، نو یو رنګې حالت هم وي، خو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجلس نه راپاڅېږو نو بل رنګې حالت هم شي. نو راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې د الله رسوله ستا مجلس کې ناست نو ټیک یو، خو چې بهر لاړ شو موږ هم منافق شو. دا خو د منافق صفت دی چې یو ځای کې ناست یو رنګ چې د هغې ځای نه راپاڅېږي نو بل څه شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابه له تسلي ورکړي چې ای صحابه کرامو داسې خبره نه ده، بلکې که چېرته تاسو زما په مجلس کې څنګه یئ هغه شان دې بهر هم شئ نو لصافحتکم الملائکه، ملائک به راځي او تاسو ته به مصافحه کوي، تاسو ته به لاس ملاوئ. دومره لوی مرتبه، دومره لوی عظمت، دومره یره د دې په زړونو کې. او الله رب العالمین بار بار موږ ته دا وایي چې د دې خلکو په شان ایمان راوړئ.
د دې خلکو په شان ایمان راوړئ نو کامیاب بشئ. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. الناس نه مراد څوک دي؟ صحابه دي. ولې الله رب العالمین زموږ ته د دې طرف ته رجوع کوي؟ ولې موږ ته وایي چې د دې طرف ته راشئ، د دې صحابو سیرت خپل کړئ، د دې صحابو عمل وکړئ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم موږ ته فرمایي چې علیکم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین. دیو کې څه کمال موجود زما محترمو، دیو کې څه لویوالی موجود زما محترمو. الله رب العالمین دیو له په جنت دنیا کې د جنت زیری ورکړی دی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بر اسمانونو ته لاړو او الله رب العالمین په جنت کې وګرځولو، نو چې وی کتل هلته یو بنګله وه. تپوس یې وکړو چې جبریل علیه السلام دا د چا بنګله ده؟ هغه ورته وویل چې دا د عمر رضی الله عنه بنګله ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وغوښتل چې زه ورننوځم، خو په عمر رضی الله عنه باندې ماله غیرت راغی. نو چې کله دنیا ته راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې تذکره عمر رضی الله عنه ته وکړه، نو عمر رضی الله عنه ته وفرمایي ای د الله رسول خو ورننوتی به وي که نه، په ما باندې غیرت دې وکړو. نو ویې ژړل، سخت یې وژړل. راځئ زما محترمو بل طرف ته وګورو. عثمان رضی الله عنه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په دې غزوه تبوک په موقع باندې د انفاق طرف ته خلک رابلي چې انفاق ورکوي، صدقې ورکوي، نو عثمان رضی الله عنه ډایرکټ ویلې چې ای د الله رسوله دې سلو خانو باندې چې کم ساز و سامان پروت دی، کم مال پروت دی، دا ټول د الله رب العالمین په انفاق شو، په لاره باندې خرج کړی شو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نور تیزی ورکا، نور رغبت ورکو، نور تر دعوت ورکو. نو رسول عثمان رضی الله عنه فرمایي چې دا الله رسوله 300 خان نور شو د هغې باندې چې کم مال او ساز او سامان پروت دی، کم دولت پروت دی، دا ټول د الله رب العالمین په لاره کې خرج کړی شو، د الله رب العالمین دپاره ما ورکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د منبر نه راکوز شو، وی فرمایل چې عثمان رضی الله عنه که نن نه بعد هیڅ یو عمل ونه کړي، نو دغه عمل د دې د فلاح او د دې د کامیابۍ دپاره هغه کافي دی. نو وګورئ زما محترمو دا ولې دیو ته حاصلېږي؟ دیو د الله رب العالمین د رضا دپاره، د الله رب العالمین د خوشنودۍ حاصلولو دپاره دغه کارونه کوي. دې د وجې نه الله رب العالمین دیو ته کامیابي ورنصیبوي، دیو ته الله رب العالمین فلاح ورنصیبوي. او مونږ ته هم د دې طرف ته توجه راکوي، د دې طرف ته رغبت راکوي چې ای بندگانو د دې صحابو په شانت ایمان راوړئ، د دې صحابو په شانت طرز عمل اختیار کړئ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې علیکم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین. د دې خلفاء راشدینو تابعداري وکړئ، دوی چې په کم طرف باندې روان دي، کم دین خپل کړی دی، کم شریعت خپل کړی دی، کم رنګ عمل کوي، دغه شان عمل تاسو هم وکړئ، نو الله به کامیاب شي. همدغه غزوه تبوک په وخت کې زما محترمو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم انفاق ته ترغیب ورکو، نو یو صحابي دی کور ته لاړو، هېڅ یې پیدا نه کړه تر دې پورې چې لږ شانتې کجورې وي، هغه یې لاس کې اوس پټې رانیولې دي او را روان دی، خو شرمېږي هم چې غټ غټ صحابه دي، هغو قسمه قسم صدقې راوړلې، قسمه قسم مالونه یې راوړه، هماسه دا لږ شان کجورې دي غلې غوندې لاس کې نیولی دی. نو رب العالمین خو بله نه ګوري، هغه وخت د وحي وحي را نازلېدله په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کومه خبره به کېدله، الله رب العالمین به ډایرکټ وحي را نازله کړه. په دغه وخت کې الله رب العالمین وحي را نازله کړه چې د الله رسوله ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه فلانی صحابي دی، هغه لږ شان دي کجورې را روانې کړې دي، خو په دې خبره باندې شرمېږي چې د الله رب العالمین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته څنګه کېدي. په زړه کې اخلاص موجود دی، په زړه کې للهیت موجود دی، د الله رب العالمین نه ویره موجوده ده، شرمېږي. ځکه مشرانو صحابه کرامو، نورو صحابه کرامو قسمه قسم مالونه ورکړي دي. نو الله رب العالمین پیغمبر ته وایي چې دې سړي نه دا کجوري والا او قبول کتې نه، چې د دې ته خوشحالي میلاوه شي، د باندې شفقت نظر واچوه چې د ده زړه تسلي وکړي چې او ما کم مال چې راوړی او کم شی نه مې چې راوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم زما نه هغه قبول کړه. زما محترمو دغه صحابه دي، همدغه شان دي زمونږ اسلاف دي، زمونږ علما کرام دي، دیو چې دا صدقې ورکوي، دیو چې د الله رب العالمین طرف ته راځي، د الله رب العالمین لاره کې خرچې کوي. دا څه دپاره؟ دا د دې دپاره چې زمونږ ته لاره وښیي چې ای بندګانو تاسو هم په دې طرف باندې روان شئ، تاسو هم دا لاره خپله کوئ، نو الله به کامیاب شئ.
هله به د الله رب العالمین رضا به حاصله کوي، کنې نو کامیابي نشته، کنې نو رضا حاصلول نشته دی. اوس راځو دې خبرې ته چې انسان خو صدقې ورکوي، انسان د الله رب العالمین د رضا حاصلولو کوشش کوي، د دې صدقې ورکولو لپاره څه آداب دي. هغه موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي دي چې ای بنده دا صدقې دپاره دا آداب دي، دا ادب به په ځان کې راولي نو هله به صدقه ورکې نو الله رب العالمین به ستا صدقه قبلوي. او که دا آداب دې خپل نه کړه او امید د قبلولو لري نو الله رب العالمین هېڅکله ستا صدقه نه قبلوي. نو راځئ ګورو چې کوم آداب موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي دي چې هغه موږ خپل ځان کې راولو، خپل زندګۍ کې راولو، خپل اعمالو کې راولو چې الله رب العالمین موږ نه صدقه قبوله کړي. ځکه موږ دومره محنت کوو، دومره کوشش کوو، دومره پیسې مال د زړه نه وباسو د رب العالمین د رضا دپاره چې الله رب العالمین خو زموږ نه قبول خو کړي که نه. په هغې کې به زما محترمو ټولو کې اولنی خپل نیت به خالص کړي. ځکه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. دا لویه خبره ده زما محترمو. دې کې پوینټ دا پروت دی چې ته به دا صدقه څه دپاره ورکې؟ خالص د الله رب العالمین رضا دپاره. د خلکو مخکې به هم نه ورکې چې خلک تا ته ګوري چې د هغه وخت کې ته صدقې ورکې، نه، بلکې فقط مقصد به دې څه شی وي؟ د الله رب العالمین رضا به دي، د الله رب العالمین خوشنودي حاصلول به دي، او هغه جنت چې الله رب العالمین نیکوکارو بندګانو دپاره تیار کړی د هغې حصول به دې مقصد وي. نو چې نیت دې خالص شو نو الله رب العالمین به دې صدقه قبلوي. خو چې نیت دې خالص نه وي نو صدقه دې نه قبلېږي زما محترمو. ځکه هغه د حابیل او د قابل واقعه تاسو معلومه ده چې یو ورور صدقه ورکړه ده نو هغه قبوله شوه بل ور نه کړله. د هغې ولې چې ستا قبلېږي زما نه قبلېږي نو هغه ورته څه وویلې چې انما یتقبل الله من المتقین. یقینا الله رب العالمین صدقې قبلوي د چا نه؟ د تقواګانو خلکو نه، متقیانو نه قبلوي. او متقي څوک دی؟ چې زړه کې د الله رب العالمین یره وي، زړه کې د الهیت موجود وي نو الله به دې قبلوي. نو ټولو کې اولنۍ خبره زما محترمو چې نیت به خالص ساتي، دا یو ادب دی. دویم، انسان چې کم مال صدقه کوي نو هغه به داسې رزیل مال نه وي، هغه به بیکاره مال نه وي، بلکې د الله رب العالمین په لاره کې چې کم مال صدقه کوي نو هغه به غوره مال وي، ښایسته مال وي، ستا به خوښ مال وي. ځکه صحابه سیرت زموږ مخکې پروت دی چې کله الله رب العالمین دا آیات را نازل کو چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. چې کله الله رب العالمین دغه آیات را نازل کو، طلحه رضی الله عنه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ای د الله رسوله ما سره دا یو باغ دی او زما ډېر محبوب ترین باغ دی، ډېر مې خوښ دی، خو زه غواړم چې په دې آیات باندې عمل وکړم. الله رب العالمین فرمایي چې تاسو نیکي نشي حاصلولی تر هغه وخته پورې چې کله د الله رب العالمین د رضا دپاره، د هغې د خوشنودۍ حاصلولو دپاره هغه مال هم نه خرچه کړي چې هغه ستاسو محبوب ترین مال وي. نو زه دا باغ چې کوم دی د الله رب العالمین په لاره کې ورکوم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خوشحاله شو او وویل داسې مال یې وکړو، داسې تجارت طلحه وکړو چې کامیاب مال او کامیاب تجارت دی. دریم زما محترمو ادب دا دی چې دغه صدقه چې انسان ورکوي دا پټه سره ورکوي، د خلکو مخکې به نه ورکوي. د دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان صدقه ورکوي نو هغه ته دا پکار دی چې هغه دی خپل خپلوانو کې صدقه ورکړي. اول د انسان ولټوي چې یاره کوم غریب د دې په خپل خپلوانو کې موجود دی او که نه دی موجود. که موجود وي نو هغه صدقه دې راواخلي خپل خپلوانو کې دې ورکړي. لکه ماما زوی شو، ترور زوی شو، تره زوی شو، همدغه شان دې مامي دې شوه، همدغه شان دې ماما دې شو، همدغه شان تره دې شو. دا ټول خپلوانو کې راځي زما محترمو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کم کس صدقه ورکوي او په خپلوانو کې ورکوي د هغې د الله رب العالمین 2 اجره ورکوي. یو اجر چې دی نو هغه د صدقې دی، بل اجر هغه د صلې رحمې دی. او یو انسان داسې دی چې هغه خپل خپلوانو کې صدقه نه ورکوي، بل غریب له ورکوي، بل مسکین له ورکوي، بل فقیر له ورکوي، نو هغه ته الله رب العالمین یو اجر ورکوي. هغه یو اجر د څه شی دی؟ هغه صرف د دې صدقې اجر دی، هغه د صلې رحمې اجر نه دا محرومیږي زما محترمو. پنځم ادب د آدابو د صدقې نه هغه دا دی چې انسان د هغه وخت ولټوي د اعمالو د زیادت دپاره
داسې وخت کې صدقه ورکړي چې په هغې کې اعمال چې انسان کوي نو الله رب العالمین ولا اجر دو چنده ورکوي ډبل ولا ورکوي لکه یو انسان چې عمل کوي په رمضان میاشت کې نو الله رب العالمین ولا ثواب زیات ورکوي نو همدغه شان دی دا صدقه که انسان د رمضان کې ورکړي نو الله رب العالمین به ولا اجر دو چنده کړي پکار دی انسان ته دا ده چې هغه دې دا صدقه څه کړي په وخت د رمضان کې ورکړي داسې وخت دی ولټئ چې په هغې کې اجر او ثواب الله رب العالمین دو چندوي ورکوي سره نو د دې د وجې نه زما محترمو کوم انسان چې صدقه ورکوي نو هغه ته پکار دی چې دا 4 آداب دا په خپل ځان کې راولي خپل زندګۍ کې راولي نو بیا د صدقه ورکړي نو الله رب العالمین به د دې انسان د صدقه قبول کړي او که نه نو الله رب العالمین صدقه نه قبلوي انسان به د ریا دپاره وکړي او حدیث کې راځي کوم انسان چې یو کار د ریا دپاره کوي د ځان د اوچتولو دپاره کوي چې خلک ما د قسمه قسم نمونه واخلي نو الله رب العالمین به د قیامت په ورځ باندې به د داسې انسان باندې به د جهنم اور بلی الله رب العالمین موږ د دې خبرو نه وساتي او الله رب العالمین زموږ په زړونو کې زموږ په اعمالو کې زموږ په افعالو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کم دین چې راوړی کم شریعت چې راوړی دی د هغې موافقت واچئ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.